موضوع د ختم نبوت ته دویمه موضوع د صحابه کرامو د عزت او د ناموس ته. دا دواړه موضوعګانې ډېرې اهمې دي او دا دواړه موضوعګانې چې د انسان محفوظي د انسان عقیده په دې حواله باندې مضبوطی نو دی به د راروان وخت د فتنو مقابله کولی شي. فتنې دا ورځ تر ورځه سر راوچتوي او فتنه همیشه د حق جامه غوندي او د حق لباده غوندي او د حق په جامه کې انسانیت ته مخې ته راځي. د فتنې تعریف هم دا دی چې د حق او د باطل تمیز پکې مشکل. نو د داسې قسم د فتنو نه خطره یوازې نه چې عوامو ته یوازې نه چې سیکولر طبقې ته یوازې نه چې دا دنیادار او تاجرو طبقې ته په مسلمانانو کې چې کومه ښه طبقه یادېږي دینداره طبقه حافظ ته عالم ته په دې کې د ایمان د بایللو یو لویه خطره ځکه هغې د حق لباده اغوستي هغې د حق یو اواز راوچت کړی نو په داسې صورت کې هغه ټوکراول یو ډېر لوی ایمانی بصیرت غواړي او یو لوی رڼا او تعلق مع الله او مع الرسول غواړي. محترم عزیزانو د داسې فتنو د سندباب دپاره علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین زما سنت مضبوط ونیسئ او خلفای راشدینو سنت مضبوط ونیسئ. چې کله انسان د قرآن او د قرآن چې کوم رجال ښوولي دي د دې دواړو اتباع کوي نو بیا به هغه د فتنو نه بچ کېږي او چې کله صرف د قرآن مطالعه کوي او د رجالو په تشریحاتو پسې نه ځي دی به د فتنې شکار کېږي او چې صرف رجالو پسې ځي شخصیت پرستی شکار شي او قرآن چې د شخصیت کم مقدار او حدود ښوولي دي هغه نه برداشت کوي د هغې نه تجاوز کوي نو دی به د فتنې شکار کېږي.